الحمدلله د فرحان چې کوم کیس او کوم چې په سوشل میډیا زیات چلېده ټولې دنیا ته او د ټولې خوځښتلې ته او د ټولو خلکو ته پته ده چې هغه ډېر په بې دردۍ سره په مدرسه کې قتل شوی نو دا موږ ته یو ډېر غټ ټاسک و زموږ د RPO صاحب د طرفه DPO صاحب د طرفه د سوشل میډیا د مشرانو او د خلکو زه ټولو نه اول د خصوصا د خوځښتلو خلکو ته بیا د سوات خلکو ته ټولو مسلمانانو ته مبارکبادي ورکوم او دا خوشحالي ورته وایم چې الحمدلله الله موږ کامیاب کړو کوم مین پرنسپل اکیوز جو پلار او زوی محمد عمر او احسان الله دوه ارسټ دي سردار کوم ځای نه ارسټ شو او وس کوم ځای تفصیلي خبرې چې ان شاء الله بیا تفتیش کې څه داسې خبرې دي چې هغه وروسته راځي تفصیلي به افسران بیا خبرې کوي موږ به کوو تفصیلي پریس کانفرنس به کېږي په دې کې خو اوسې نه چې موږ ګرفتاری کړل دا به انټروګیټ کېږي هر څه به کېږي نو به بیا تاسو سره تفصیل شیر کوو سر په سوشل میډیا باندې د هغوی د مطابق دا پوسټونه چلیدلي چې دوی ګیرې وهلي دغه پهچان مو څنګه وکړو حقیقت څه بالکل په دغه پهچان دغه خو چا زه ټولو سوات خلکو ته ټولو خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې کله یو داسې خبره کېږي نو بس په هغه شي پسې منډې وال نه کتل پهله خپل وخت کتل پکار دي داسې هېڅ څه خبره نشته هغه بالکل په هغه اوریجنل حالات کې دي هغه ګیرې دي هغه دغه دي هغسې ارسټ دي په دغه خبره کې څه صداقت نشته دا په سوشل میډیا چلېدلي خلکو بلکې نن سبا ارټیفیشل انټلیجنس دی تصویران جوړول او دغه کول دا اسانه ده داسې هېڅ څه خبره نشته او هغه په اصل صورت کې دی زموږ سره ارسټ دي او موږ سرې داسې شپه ده یو داسې زیات هغه منتقل کړي دي چې زموږ څخه ګرفتار دي سر دغو ګرفتاری تاسو ښایي چې ناسوم یا پریس کانفرنس به هم کوئ تاسو مکمل خو که داسې وګورئ ستاسو سره زموږ سره داسې محمد اقبال خان چیرمین صاحب دی د MP صاحب ورور شادوران خان موجود دی ډېر ذمهوار کسان دلته کې دي زموږ سره زموږ DSP صاحب خو ستاسو دی راته علي خان دی او زموږ چیرمین درویز خان دی هدایت الله خان دی دلته انور خان دی شاکر الله دی چې خو د خپل یو کس دغه دی جي دا ټول دلته موجود دي چې د پولیسو د چاپې یا د ګرفتارۍ په حواله سره د دې څه کردار دی چې د عوامو په دې کې چونکې دا یو ډېره غټه دلخراشه واقعه وه نو په دې کې خلکو د سوات خلکو ډېر راوتي دي چونکې هغه ډېر زیات غوسه وروړونه یې بند کړي دي احتجاج یې کړی دی موږ ته خبرې کړي دي خلکو ته خبرې کړي دي خو هغه خبرې نن زموږ ختم شي ولې چې د هغه د دې یو داسې کیس و چې یو داسې واقعه وه چې دا هر سړی غوسه و هغه که پبلیک و هغه مشران و هغه سیاسي و هغه سماجي و هغه مذهبي و هر قسم هره طبقه په دې خفه وه نو بس الله پاک موږ له کامیابي راکړه او دا د دې عوامو او د دې خلکو او خصوصا دا زما د مور دعا وه چې زه به ورته مر سال نو هغه زما سره ته ما به ورته ویل چې مور ته دعا وکړه چې موږ خدای په دې کې کامیاب کړي نو الله موږ له کامیابي راکړه موږ نیولي دي مزید تفتیش به په دې کې کېږي فردر چې څه خبرې مخې ته راځي نو انشاءالله به پټې نه پاتې کېږي به په مثل هم راځي او به ستاسو سره هم شیر کېږي سیبک د فرحان ترستا پسنګ نسته د دوی هغه چاړه فریاد به نن دوی مطمئن شو الحمدلله دا د هغه تره دی زما سره ناست دی والد صاحب یې بیمار و دا مشران راغلي دا خلک راغلي نن الحمدلله دا پولیس هم خوشحاله دي موږ چې ما ته کوم پته ده زما سټاف DSP صاحب یا زموږ SHO صاحب یا زه پخپله د دې خوځښتلي خلک به لاړه خو زه به د 4 بجو پورې پر ما دلته ساره ځانونه DSP صاحب په دې دفتر کې ویلی شوي دي ستاسو په مشره کې داسې یو کامیاب اپریشن یا په هر څه جوړ باندې هغه ګرفتاري مخې ته راله په هغې کې که وګورئ نو زموږ SHO عزیز خان چې و د هغه ټول سټاف زه به یادوم د ایاز خان SHO صاحب پورې په برکت دی په کاشف دی په حسن څومره ترنداران دلته موجود دي زموږ سره په دې کې عیسی اخیستې ده بیا خاص کر زموږ دا رور چې دی چې راغلی دی یو هفته په تاڼه کې دن ناست و په دې کیس کې خپل یو کردار ادا کوو بیا د پولیس په دغه سره تکنیکي بنیادو سره سر دا ټول د سوات پولیس کارکردګي ده سر دا زموږ یو مقام ته خپل یو محفوظ ځای ته رسولي دي داسې څه خبره نشته چې کوم دغه دی به هم ستاسو سره شیر کوو زخمي کېدو خبرې چې راغلی و چې په دغه خبره کې حقیقت شته زخمي دی چې په چاړه لګېدل دی او زخمي دی یو بیان مخې ته راغلی چې هغه زخمي حالاتو کې دی ګیرې نشته هغې خبره کې په دې خبرو کې ټیک ټاک دی روغ رمټ هېڅ قسم زخمي نه دی هېڅ قسم په چاړو نه دی ولی شوی په چاړو چې انسان وولی شي هغه نه سټ کېږي هغه نه پټېږي ټیک ټاک دی هټ ټاکټ دی نه زخمي دی نه چا په چاړو ولی دی روغ رمټ مونږ رسکلی دی انشاءالله مزید تفتیش په دې کې کېږي چې مخکې په تفتیش کې څه خبرې راغلې نو انشاءالله به پټې نه پاتې کېږي ستاسو سره به شیر صحیح ده مهرباني دوی به یو دوه ټکه مهرباني
خوځخیله پولیس سټیشن کې موجود یم کتونکو تاسو ګورئ چې د سوات نه بلکې د ټولې دنیا چې کوم طرف ته مخ و نظر و چې د چاریاب د واقعي کوم مین ملزم چې دی هغه پولیسو گرفتار کړی دی د خوځخیلې پولیسو په هغې کې د ټول د سوات د پولیسو کردار و خو د عوامو ډېر په تشویش کې و په هغې کې عوامو هم ډېر دغه د گرفتارۍ دپاره دغه شروع کړی نو ځکه نن پولیس چې دي کامیاب شولو ډیره د خوشحالۍ خبره ده په عوام چې دی هغه به دغه کېږي ستاسو ته به د هغو خبرې هم کوو زموږ سره په دې موقع باندې هغه تره موجود دی د هغه خبرې سره کوو چې هر څه وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه د پرانه استری او نن الحمدلله زموږ رئیس په صاحب زموږ څومره پولیس محکمه ده الحمدلله ثم الحمدلله دوی هغه دوه کسان چې دي هغه ګرفتار کړو او د دوی شکریا زما سره الفاظ نشته چې زه هغه شکریا د دوی ادا کړم لکه الفاظ را سره نشته او زموږ رئیس پي صاحب زموږ عزیز الرحمن صاحب ښه ایاز صاحب د دې ټولو انتهایي شکرګزار یو او دوی ډېر زیات زموږ سره په دې کې تعاون وکړو ډېره زیاته منډې ووهله او شکریا الفاظ را سره نشته مشره دا راته ووایه چې د اوسه پورې نیوی شوی نه څومره دې په زړه کې یو خو دې د بچی و فرحان ستاسو کشر و وراره دي د هغه تکلیف ته یو چې سړی د ملزم نه نیوی شوی نو څومره درد به دې د شپې سوچ فکر څه به نو درد خو د بچي ډېر زیات او بیا داسې قسمه تاسو ته دا ټول راته کړل نو شپې خوب زمونږ نه و ارام و ځکه چې دوی هم نه ورس شوي اول ته هغه هم راباندې مو انتهایي درد تکلیف لکه بولو باندې بوده کېږي خوب نه ورس اوس مطمئنه شوې بالکل د خپل پولیس محکمې نه دومره مطمئنه یم چې دې ټایم کې مې لکه حالات داسې دي چې دوی د فرحان په غم کې تاسو سره سوات نو کې فکر ټول هغه زنانه دي کوم ماشومان دي کوم مشران دي په دې غم کې شریک او دنیا تاسو له دغه هغه خلکو ته څه پیغام ورکوي نو هغه خلکو ته خو زه دا پیغام ورکوم چې هغو چې زموږ سره کم زموږ خوازخیله شوه ټول سوات شو بلکې اوورال پاکستان به زه ووایم چې هغو زموږ سره په دې درد باندې دومره درمند وو څومره چې موږ او دومره هغوی هم درمند وو اندازې نه پته لګي نو د هغو هم شکریا ادا کوو بلکې شکریا ادا کول څه دغه نشته پکې الفاظ را سره نشته چې د هغو شکریا ډېره مننه جي ډېره مننه کتونکو تاسو د فرحان د تره خبرې واورېدلې اوس زموږ سره په دې وخت کې ام ان اے نماینده به ورته ووایو رات علي خان چې هغه موجود دی جي د هغه سره خبرې کوو تاسو اکثر ډېره مننه کتونکو مشران دلته موجود دي ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دغه کم کس چې دی محمود عمر هغه گرفتار شو جي رات علي خان محمود عمر او زوی جی په دې موقع باندې سوای کتونکو پریس کانفرنس کې تاسو ګورئ چې زموږ سره دلته کې پولیس ډپارټمنټ افسران سپایان څومره چې دي هغه هم په ډېر ګڼ ورسره دي او دغه شانتې زموږ سره د دې علاقې مشران چې دي هغه موجود دي په دې موقع باندې رات علي خان صاحب سره خبرې کوي بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د ټول میډیا ټیم که د خوازخیلې پریس کلب دی که د مټې پریس کلب دی د هغو ټولو شکریا ادا کوم که هغه نیو پریس کلب دی او که زموږ پخوانی پریس کلب دی د هغوی شکریا ادا کوم چې دې واقعې له دیو ټایم په ټایم بالکل فری کوریج ورکړ دی او هغوی زموږ الکترانیک میډیا ته پرنټ میډیا ته رسول دی او ټوله دنیا د دې نه خبر شوه نو په دې کې زیات کردار زما د وروڼو دی کوم چې مخامخ ولاړ بیا د هغې نه وروسته کله چې واقعیت وشو په هغه ماښام باندې زموږ ام پي ایس اف په هغه ټایم باندې نو په پېښور کې او ام ان ایس اف چې هغه په ټایم موجود و ډاکټر امجد زه اوس هم د هغه د نماینده په حیثیت دلته ناست یم د هغه ام پي ایس اف ورور هم زموږ سره دلته ناست دي او زموږ سره دا غم و چې یاره په دې کې چې کومې شکوک شبهات د خلکو چا وی چې دا د آرمي سره دی چا وی چې پنجپیر شیخ ته رسېدلی چا به وی چې یاره په چړو والی شو دی قسمه قسم خبرې کېدې خو چونکې موږ پښتانه چې یو موږ د جوش نه مخکې د هوش نه کارلو او د کار نه مخکې د احتجاج نه کارلو نو زمونږ که د احتجاجونه د ټیک کار دی احتجاج زمونږ جمهوري حق دی خو ما په جرګه کې دا خبره کړې وه چې یاره که د موږ د سړو ته د پولیسو د ټایم ورکو او دوی په دې ټایم کې ناکامه شي د دوی کوتاهي یا زمونږ د ام پي ایم ان اے کوتاهي به کوم ځای کې راله نو اولنی کس به ځای چې چوک ته به راوځو احتجاج تر هغه وخته پورې کوو چې څو پورې دا کوتاهي ختمه شي نو شکر الحمدلله نن زه د خوازخیلې ټیم له د سوات د پولیس ټیم له د کې پي کې پولیس له شاباش ورکوم ویل ډن ویم
بیا خصوصا د خپل اس پی پرسوات او د ډي اس پی اس ایچ او ایاز اس ایچ او چې په ټیم باندې په سټیج باندې کوم مقام کې تاسو موجود وي چې خلکو به دا خبره کوله وي د بنګ اس ایچ او دغه وجه دا و چې دلته په مدین باندې پاتې د مدین خلکو د تیرات خلکو به دا خبره کوله چې نو می د بنګو نو موږ ورته کار دی بری ان شاء الله د بنګ کردار ادا کوي نو نن د ستاینه ور دی چې هغه جابر هغه ظالم هغه زبر تداویم هغه خطاکار دته مولا ویل قاری ویل زما په نظر کې د کفر دی او د سره په شان سره خاينو هغه ظالم چې دی هغه خپل کردار ته ورسېدو د حکومت پاکستان او د پولیس په کنټرول کې دی او ان شاء الله د سزا نه بنبچ کیږي کوم اف ای آر چې شو دی زه وخت په وخت ما د دې حالاتو نه ځان خبر ساتل دی کله چې اف ای آر کېدو شاکر ناسو ما اف ای آر راوغو خو زه لږ ډېر په دې سیز باندې پوهېدم خو د انویسټیګیشن او د پولیسو افسرانو دومره شوق په هغې کې چې د کامې غلطي هغو به دې کې نه پرېښلې به د اف ای آر کې بیا په دې څیز کې هغو چې په کومه ایماندارۍ باندې دا ټریس کړ دی بیا زموږ د ډي اس پي صاحب چې ناست دی ډېر شریف سړی دی د دې ما چېرته دلته په انټروګیشن کې په دې حالاتو نه لیدلی کوم طریقه باندې چې دلته خلک انټروګیټ کړي دي زما د مخې دي نو زه د ټول ټیم ته سلام پیش کوم دا یوازې د فرهان د ترونو د فرهان د والدینو مسله نه وه دا زموږ د کې پي کې مسله وه ما په خپل یو سپیچ کې ویلي چې که دا فرهان په ډز ویشتلی وی زموږ به څه کار نه و که دی سیند ته ګزارلی وی زموږ به څه کار نه و خو 4 غنټې په داسې بېدردۍ باندې دی وهلی چې ده به رب یاد کړی ده به رسول یاد کړی ده به خدای یاد کړی ده به مور و پلار یاد کړي ده به واسطې ورکړي چې زما نه قلار شي او په هغه وجه باندې هغه په دې وهلو باندې هغه وجلی او دې هغه په دغه کې پروت نو موږ په دغه درد باندې ټول دردمن وو که هغه د هر مذهب د هر مسلک د هرې ډلې د هرې پارټۍ زړه و هغه په دې غم کې غمجن و نو زه خپل پښتون قوم ته یو پیغام به صرف ورکوم چې پولیس کار ته پرېږدئ کوم ځای کې د پولیس غفلت راته نو اوس ستاسو نمایندګان چې دي هغه عوامي نمایندګان دي هغو ته ستاسو رسایي اسانه ده او دغه نمایندګانو کوتاهي کوله نو دا د سره زما بیا د دې کیمرې په سترګه باندې د ستاسو سره دغه دی واده ده چې زه به د خپلو نمایندګانو مخې ته راوځم او دوی خلاف به کوم که چېرته کار رواني کار ټیک رواني او موږ د پولیس په مخ کې خنډ جوړېږو که دا چېرته دغه احتجاج د یوه ورځ چې چوکې 12 غنټې چې زما په خیال چې دا نوی شی نه ده په 3 غنټې دوه ورځې مخکې دا ډېر یو اهم سوال دی ټول افسران ناست دي اهم سوال کتونکو تاسو دا حالت نه کتونکو په داخله پولیس سټیشن کې موجود جماعت ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن د عوامو کوم لمونځونه هغه پوره شول او آخرکار هغه محمود عمر چې هغه ګرفتار شو په دې حواله باندې زموږ د پروګرام شروع ده دا ختم نه کوم قانون نه بالا کومه په ټیم کې په جذباتو کې